نن ما یو قوم پرست اورېده ډېر سخت افسوس راغی د دغې ټولو نزلې پرون په یو ځای کې په تقریر کې یا بله ورځې کې دی په جمعیت الاسلام او په علماو باندې ایستې ده هلکه ساده ګله دغه یو جنگ دی بس نه دی چې ته ځان له نور شل جنګونه ګورې نن ته وایې چې قوم یو کوو نو د قوم د افتراق او د جدایي خبرې خو تاسو کوئ چې تاسو په علماو باندې راځئ موږ په مولانا خانزیب داسې خفه یو لکه څنګه چې په شیخ حسن جان خفه یو خو زه دا سوال کوم چې مولانا خانزیب ملا او هغه شهید شو نو زه تا سره په هغې جاړم او خفه یم او هغه له شهید هم شمارم خو چې بله ورځ په دغې باجوړ کې زما په یو ورځ باندې په یو غونډه کې اویا علما او طالبان شهیدان شو نو ولې هغه چرګان اوسه هغه شهیدان نه د هغه د مولانا خانزیب منځ کې فرق سو هغه هم د دې باجوړو پښتانه او دیم د دې باجوړو پښتنو چې څنګه د امن دپاره چغه اوچتوله او دغه رنګ هغوی هم د امن دپاره چغه اوچتوي که نن په احتجاج کې یو پښتون ولاړ دی نو د پښتونولۍ سره سره د ملایې پړګړۍ په سر یو عالم هم په دغه احتجاج کې ولاړ دی چې دا ښه نه کېږي که نن په پارلیمنټ کې د پښتنو یو کس ودرېږي او د مسلمانۍ خبره کوي او د پښتو خبره کوي نو الحمدلله د دې وطن یو عالم ودرېږي او د هغه نه په ښه انداز په ښه قدرت کلام سره په جرأت سره په بهادرۍ سره کوي خو قدرمنو عرض دا دی چې مسله صرف د مسلمانۍ ده وروسته دې نه شل کاله مخکې په افغانستان کې جنګونه د هغه مقابله خو پښتون نه ده کړې د هغه مقابله خو چې د پښتون په ستاسو د وینا مطابق په وسایلو دپاره راغلی او د دغه ځای باندې پروت و نو د هغه سره جنګ خو ما مولا کړی که امریکا شل کاله پرته وه په افغانستان کې او ستاسو د وینا مطابق دا د ریاست او د حکومتونو دپاره جنګونه یې کړي دي او راغلي خلک او د افغانستان په وسایلو یې قبضه کوله نو هغه سره خو دغلته جنګ قوم پرستانو نه دی کړی قوم پرستان خو سره ودرېدل هغې سره خو دغه ځای کې جنګ عالمانو حافظانو د جوماتونو خلکو نن هم که چرته د دهشتګردۍ خلاف په نام نهاد جنګ کې او 21 میگا اپریشنونه وشو د لیګیا دي تقریبا 20-21 نن هم چې په هغې کې د ټول نه زیات متاثره دی او دا خو د جومات او د مدرسې ملا او هغه متاثره دی هغه پکې ګیر دی غریب نن هم که په منبره خلک وي په منبر باندې آواز اوچتوي تاسو راته ده ووایئ کوم داسې تقریر به ما په دې 12 کاله کې په دې جومات کې کړي چې په هغې کې او ما د دې وطن د امن دپاره خبره نه کړي موږ به د دهشتګردۍ خلاف خبره نه کړې موږ دهشتګردي نه د هغې خلکو منو چې هغه پټکې په سر کړې ده او ګیرې ساتلې ده او نه د دهشتګردي د هغې خلکو منو چا چې وردي اچولې نو ټوپک یې په لاس کې وروړی دی وطن ځان ته محافظ موږ خو د چا دهشتګردي هم نه منو موږ د امن د هر چا خبره منو د دهشتګردۍ خبر د هیڅ چا نه منو او دا خبره صرف په دې محراب او منبر کې د دې پکې لاندې نه کوو دا موږ په هر ډګر او په هر موقع باندې کړی د دې وجې نه قدرمنو امن په اسلام کې پروت دی امن په قرآن کې پروت دی امن د عالمانو په پګړۍ کې پروت دی امن د محراب او د منبر په دغې پوړو کې پروت دی او دا امن موږ ته رسول الله مبارک فرمایلی دی الله راته په قرآن کې ویلی دی او جناب محمد رسول الله راته قرآن کې ویلی